الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. سورة النور آية نمبر 31. دې آیت کې 12 قسمه آغاز ذکر شو. چې باغې کې زنانه د لپاره پردې ضرورت نشته، که د هغې جامې ښکاري یا د هغې مخ لاسونه خپې ښکاري، بنګړي ښکاري، پروا نشته. د دې 12 نه علاوه دې کې کوم څه چې ذکر شي دي د هغې الټا دي، لکه د اورونو زامن په کې ذکر دي چې د هغو نه پرده نشته، اورونه دي که نه. دغه شانې د خویندو زامن په کې ذکر دي چې هغو نه ستر اړو مه کوه. د دې الټه چې دي هغه ماماګان او ترونه دي، هغه په کې هم داخل شو چې ماما نه هم پرده نشته او د تره نه هم پرده نشته. دغه شانته په دې کې ورونه ذکر دي. نورونو نه درې واړه ورونه مراد دي. تاسو په مخکې ورونه پېژندلي. ورونه په څو قسمه دي؟ 3 قسمه دي. یو آیانی دی، یو علاتی دی، یو اخیافی دی. یو هغه ورور دی چې ستا د مور و پلار دواړه نه ستا ورور دی. یو هغه ورور دی چې په مور کې تا سره شریک دی او په پلار کې شریک نه دی. بل هغه ورور دی چې په پلار کې تا سره شریک دی او په مور کې شریک نه دی. دا ټول ورونه حکم یو دی. دې خبره پوهېږئ؟ دغه شانې خوریان چې دي، نو هغه که ستا د خپلې خور یا د نارې مور یا د بل پلاره خوري، ستا د مور لور وي او ستا د پلار لور نه وي، دا ټول یو شی دی. د هغو خوریان دا پکې شامل دي. دغه شانې زامن دي، هغه جو ذکر شوي یا د
خپل ځامن دي یا د خاوند ځامن دي. رضاعي ورور هم په دې کې شامل دی. خپل ورور او رضاعي ورور حکم یو دی. الله اکبر. دغه شان دی رضاعي تر چې دی تر ماما خواره وراره دا ټول پکې شامل دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایي چې لیلج علیک افلح فانه عمك من الرضاعه. افلح تستخوال راځي، افلح تستخوال راځي نو راتلی شي ځکه دا ستا رضاعي تره دی، ستا رضاعي تره دی. الله اکبر. رضاعت باره کې احتیاط ډېر پکاري. تپوس کې کله داسې مسله راشي نو تپوس پکې پکاري، خصوصا د نکاح په باره کې د رضاعت ټولې مسلې داسې نه چې هغه سړی یو وخت باندې ووایي بس ورته یاد دي. البته بعض ځای کې د نکاح شوبه راشي نو هغې کې تپوس لازمي پکاري. دا 12 سوال ذکر شو. زنانه د پاره د پردې یو بل حکم په دې آیت په اخر کې ذکر کې چې ولا یضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زینتهن. دا زنانه چې بزمکه روانه په لارې روانه نو دا د ځمکې له خپه په زور نه راچي. تاسو ګوره الله پاک دا زنانه څومره پټه ساتي. تاسو غوږ په فکر دی څومره خیال د دې خبرې کې چې زنانه محفوظ او ساتلی شي، پټه او ساتلی شي. او زمونږ د معاشرې دا کوشش دی چې هغه زنانه ښکاره کوي څه وایي به ورته نه، څه وایي به ورته نه، ګورې به ورته نه. نو داسې چېرته کېږي. دا خو انساني معاشره د فرشتې پکې نه پاتې کېږي. الله جل جلاله زیات زور په دې لګول دی چې زنانه دې پټه پاتې شي. دا محفوظ ده. دا چې څومره پټه پاتې شي، مثال په طور کیله د پټ نه وباسي، پټه خو څوک نه خوري کړه، پټ نه وباسي او دغسې کېږي بیا دې مچان شړی ماشي چې په دې باندې مچان کېږي ماشي ته کېږي مرداره ده چې پټ نه یې مه لر کوه، محفوظ ده. بیا مچانو شړلو ته ضرورت نشته. او که نه تا دا پټ نه لر کړي نو دا څوکیداري ګران شی دی، بیا نه کېږي. الله جل جلاله د دې د پټوالي دومره زیات خیال ساتلی دی، دومره چې دا چې په لارو روانې نو په زور د ځمکې له خپه هم نه راچي، په ارام ارام د قدم اخلي. او د هغې وجه ذکر کړي. دا ځان د تفسیر سره نه وی. تاسو ورته کته ګورئ که تاسو نه الله پاک سره سترګې را کړي که نه، په خپله یې لیکلي دي. الله جل جلاله په خپله یې فرمایلی دي ولا یضربن ندراچی بارجلهن خپې خپل ځمکې لره لیعلم چې ښکاره شي ما هغه زینت هغه ډول یخفینا چې دې پټ کړی دی من زینتهن د سینګار خپل نه. کوم سینګار کوم ډول چې دې پټ کړی دی په برقه کې، دې پټ کړی دی په پړوني کې، هغه سینګار چېرته د دې د خپې راچولو سره ښکاره نه شي، هغه چېرته شړنګ ونه کړي. خبره پوهېږئ؟ مثال په طور زنانه مجبورا د کور نه راوتې ده، په خپو باندې پانزید دی، بنګړي دي ورسره، غاړې ته هر دی. دا خو د کالو الله پاک فرمایي که نه قرآن کې چې د زنانه څه حیثیت دی، ځکه چې دا په کالو کې لویه شی ده. په کالو کې د دې پرورش شی دی، د فطرت کې الله پاک دا ایښې ده چې د دې داسې قسم خلپل خوښې خوښ. دا بنګړي دی او دا ښکلې جامې دي او ښکلی ماشومان جنکۍ تاسو وګورئ د هغوی دې څیزونو سره محبت دا فطري تقاضا ده. هلک وګورئ هغه دوشي ده او واکو دی، دشي سره کار نه. او جنکۍ چې هغه الله اکبر. نو دغه
کوم چې دې پټ کړي دي په برقه کې چې دا پردي سړي ونه ویني نو الله پاک وي پټ کړي خو دي خو چېرته په لارې خپلې په زور راواچوله او د دې پانځې به یا د بنګلو د شرنګ چېرته ستا نامحرم سړی وانه وري ووایه تاسو خیال د فکر نه ګڼ دی څومره الله خیال ساتلی دی ښځې وایي د ښځو حق نشته ښځو الله جل جلاله ته چې حق ورکړی دی څومره د محفوظ ساتلو چې چېرته سوره احزاب کې به الله پاک فرمایي انشاءالله را بشي تاسو چې که چېرته مجبوراً خبره کول راشي نو خبره دوم نرمه نرمه پسته پسته خبره نه کوي کلکې خبرې وکړي کلکې چې چېرته د دې طرف ته د یو منافق یا د یو هغه چا چې په زړه کې د بیماري ده ګنده خیالات دي د هغه چاته فکر بل طرف ته لاړ نه شي الله اکبر د بنګلو شرنګ نامحرم ته اورول حرام پوهېږئ تاسو لکه ښځه لیده خو لا ګران کار دی مړوند لیده خو لا ګران کار دی سترګې لیده خو لا ګران کار دی ستا د خپو باندې پانځې دی د هغې هغه شرنګ ستا په خپو سینډل دي د هغې هغه کړس هغه نامحرم ته اورول حرام د دې ځای نه علماو لیکلي دي چې د زنانه په لاس باندې بنګړي دي د هغې شرنګ د هغې اواز بل سړي ته نامحرم ته اورول حرام دي نو د دې زنانه خپل اواز نامحرم ته په درجه اولا حرام دی چې زنانه خپل اواز چاته واوري نو پته ولګېده چې د نامحرم سره خبرې کول څه شی دی ناجایز دي پوهېږئ په خبره هغه که په ټلیفون باندې او هغه که د وره نه شاته یې که وره مخې ته حالت اضطراري حالت مجبوري جدا ده مجبوري په هر چیز کې د هغې ګنجایش دی اسلام داسې زیږ نه دی چې ګنجایش پکې نه پرېښی ډاکټر خواله لاړه خپل مرض نه وایي نو څه چلو کړي هلکه دکاندار خواله لاړه سودا اخلي څوک نشته هغه ته سودا نه وي نو څه چلو کړي مجبوراً هر څه کولی شي هغې کې دا سوره احزاب کې به راشي چې په هغې کې به د خبرو ډېر زیات خیال ساتي محدود خبرې به کوي چې 5 خبرې پکار دي 3 دې کوي او هغه د کلکې کلکې خبرې کوي نرمې نرمې نازکې نازکې خبرې دي نه کوي ولا تخضعن في القول قرآن کې راغلي چې دا د خبرې جوړې نه بلکې څه چلو کې زږې خبرې کوي ته ما ته ګوره د خدای مسلمانه شاید څه شی ګورې زوم لګیا ما تم لګیا خبرې دي جوړې نه خبرې دي جوړې نه بلکې چې جلدي کوي کلکې کلکې خبرې کوي زږې خبرې کوي اور لاړ شي دنده څوک نشته نارینه هلته نشته نو زنانه ورته څه چلو کوي خامخا دا سوال جواب به لازمي کوي چې کور کې څوک نشته نو بیا نورې پستې پستې خبرې نه کوي څوک یې جي ته کوم ځای نه راغلی که نه او ستا ورسره څه کار نورې پاپه له بیا خبرو ته ضرورت نشته بس کلکه خبره کوي کور کې څوک نشته ځه الله اکبر الله جل جلاله د دې خبرې څومره خیال ساتلی تاسو توجه کوئ زما دې خبرو ته الله دې تاسو له توفیق راکړي او موږ له دې الله د عمل توفیق راکړي کله چې حج له حج فرض رکن دی فرض په زنانه باندې فرض دی او په نارینه باندې فرض دی چې چا باندې فرض دی حج کې تلبیه ویل لبیک اللهم لبیک راځي که نه واجب دي نارینه دپاره په زور ویل واجب دي او زنانه دپاره پټ ویل چې چېرته د دې اواز به څوک ونه پوهېږئ که نه پوهېږئ هلکه مسلمانان نارینه هم دي مسلمانان زنانه هم دي خو زنانه اذان نشي ویلی اذان نشي ویلی ځکه د دې اذان کې به د دې اواز خلک واوري بیا به جومات ډکي پوهېږئ که نه پوهېږئ زنانه خطبه نشي ویلی
چې اواز یې څوک واوري. زنانه مخکې امامتي نشي کولی، صرف او صرف د اواز فرق دی، نور هیڅ چل نشته. ولې دا مسلمانه نه ده؟ هر څه کولی شي، لیکن صرف د اواز د پټ پاتې کولو دپاره الله جل جلاله دا ویل چې دا به دا کارونه نه کوي. شریعت کې دې باندې دا کارونه پابندي ده. لکه په لمانځه کې یو سړی په مانځه باندې ولاړ دی او بل یو کس راغی او داسې یو ضرورت شو چې دی اوس دته څه ویل غواړي چې مه ځه یا صبر وکړه یا په دې مانځه کې اوس په مانځه ولاړ دی او څه ضرورت یې راغی د دې ژوندي سړي سره که نه دی خو مړلی که خو د دې ژوندي سره څه کار پېښ شو کوم چې دا مونځ نه کوي د هغه ته اشاره ورکول غواړي په دې مانځه کې د هغې طریقه خو تاسو لازم که نه څه چل به کوي مونځ به په زوره کوي خپل کوم مونځ چې وایي که نه سبحان رکوع کې دی چې سبحان ربي العظیم دې په تیزه ووایي نو هغه بل کس ته به پته ولګي چې دی ما ته څه ویل غواړي هغه که په څه چلي سر کې دماغ وي نو هغه به پوه شي که نه چې دی ما ته څه ویل غواړي که صف کې مونږ نه کېږي ولاړې خو مونږ نه کېږي د سړي مونږ مات شي که یو مونږ باندې ولاړې که نه کوم ځای کې چې زنانه اوس هلته مخ پټول چې دي نو هغه حرام دي زنانه دپاره مجبوري ده زنانه مخ نه شي پټولی حج په دوران کې احرام په حالت کې مخ به د هغې کولی وي لیکن نارینه سره په صف کې یو ځای ودرېده او مونځ د دواړو یو نو د نارینه مونځ مات شو الله نو ته نارینه که چېرته یو کس بل ته په دې مانځه کې سوال جواب کول غواړي نو څه چل به وکړي مونځ به په زوره کړي نو هغه بل کس ته به پته ولګي که نه چې دی ما ته څه ویل غواړي که د زنانه داسې ضرورت راغی چې هغه چاته څه خبر ورکول غواړي په دې مانځه کې چې چاته څه ویل غواړي اوس مونځ لا ختم شوی نه دی خبره ضروري ده اول خو داسې نه چې هر مانځه کې به څه چلي دا چغې وباسي که نه خو ډېره ضروري خبره ده سړی ته ځي انتهایي لازمي کار یې د زنانه داسې یو ضرورت راغی نو هغې دپاره مونځ په زوره کول نشته په شریعت کې پوهېږئ تاسو ولې مانځه په زوره کولو کې به څه چلو شي اواز راوځي او اواز د دې پرده ده اواز د دې پرده ده د هغې دپاره تصفیق دی تصفیق دې ته وایي چې دا زنانه به یو لاس بل له راواچي په زوره چې ټک وکړي بس دا ټک د لاس نه وي ویسته نو بل کس ته پته ولګي چې د دې څه کار دی دا ما ته څه ویل غواړي دا چلو مې زده کړي زنانه چې که چېرته ضرورت راشي نو بیا چلو کړي بیا هغه ټوخی نه کوي که نه الله اکبر یو بزرګ او الله ولي مونږ ملاقات ولاړو کراچۍ کې ډېر زیات کمزوری شوی ډېر زیات هغه خبرې کولې زه ورسره دې خوا کې نږدې ناست وم په دې خبرو باندې سړی په مشکله باندې پوهېده خو وطنۍ کلیواله پښتو ویله نو خبره کوله قصه یې وکړه چې هغه بوډۍ ابۍ په مانځه باندې ولاړه وه په دې کې چرګه راغله دې وړاندې پیړۍ جوړې کړي دي هغه ایښي دی مانځه ټایم شو ځانه مانځه ته ودرېده چرګه راغله اوس دغه پیړۍ ته کښېني دا چې مونځ څه ټایم پورې ووایي که نه چې چرګه دې پیړو ته نږدې شي په منځ کې وایي شش بیا چې کله رکوع لاړه شي چې بیا په یوه سترګه باندې دا پیړۍ پکې ګوري یا سبحان ربي العظیم بیا پکې شش وي اوس د دې هغه خاوند راغلی هغه دا منظر ویني د شاته نه چې دې خیر دا پیړۍ د چرګې نه په دې مانځه په حالت کې بچ کړی بچ کړي جو بیا چې سلام یې وګرځو په هغې نه د پاس سر کې خو بیا خاوند ورته څه عجیبه کار کوي مانځه کې چې چرګان شی کوي دا شته داسې لمونځ کېږي داسې د هغې د خدای لوی دربار دی د خدای لوی دربار دی زه په چرګانو خپلې پیړۍ نشم خورولی
الله اکبر. نو موږ ته پته ولګي که نه چې که چېرته زنانه ضرورت شي نو هغه به موږ نه پتېزه کړي بلکې څه چل به کوي. اکثر د لمانځه ضرورت دی چې موږ ته په لمانځه کې هغه کول جایز دي، لیکن موږ د ناپوهۍ د وجې نه هغه کارونه ونه کړو ځکه موږ ته د خپل دین پته نه وي. لکه مثال په طور په لمانځه کې مخکې صف خالي شو، یو سړي اودس مات شو، یا ورته یاد شو چې اودس مې نشته او په لمانځه ولاړ دی، به لمانځه نه بس کوي که نه چې مخکې صف خالي شو نو شاتني کس له فوراً پکار دی چې هغه چلو کړي مخکې صف له راشي. په دې لمانځه کې مخکې صف له راشي، که دویم رکعت دی که درېیم رکعت دی، خو فوراً نیغ په نیغه به راځي. په سایډ نه به کس دې ځله نه راځي، بلکې بالکل چې پسې شاته کوم ولاړ دی هغه به دې صف له راشي. دا لازمي ده. مخکې صف کې چې خالي دی شاته موږ مکروه ده، د دې ټولو کسانو موږ تخ کېږي. نو چې دا ځای خالي شي او پسې کس له پکار دی چې به ده ځای له راشي. دغه شانې یو کس مخکې صف پوره شوی دی، دویم صف هم پوره شوی دی، صف ته چې رالي جومات ته او صفونه پوره دي، شاته یوازې ته یوازې راغلی ودرېدې، ته یوازې ودرېدې، نو یوازې ودرېدل بیا مکروه دي. ته به څه چلو کوې؟ شان مخکې نه به یو کس ونیسي، هغه به ځان سره شاته راکاږي، نو دې صف نه به ونیسي، مخکې صف نه سټ نه به ونیسي چې هغه ځان را نه شي. تا به نیولی نو راولی به شاته به راولي، ځان سره به یو ځای ودرېږي، تاسو دواړه به لمانځه ته ودرېږئ. بیا کله چلو شو چې نور کسان راغله او ګڼه جوړه شوه چې بیا یو کس د دې نه مخکې چې مخکې ځای پوره کړي. نو دا خبرې ډېر کارونه ده چې هغه په لمانځه کې زموږ د ناپوهۍ د لاسه موږ نه کوو. امام دی پته نه لګي چې امام څه چلو شي. امام خو هم څه شی دی؟ انسان دی که نه؟ مونځ خراب شو، اودس مات شو، لیک شو، دی به څه چل کوي؟ نور مونځ چې دی کوي خو ځان هم نه کېږي، د بل هم نه کېږي، دی به فوراً مونځ په دې ځای پرېږدي او ځي به. خو ځي به داسې نه چې خلک دغه شانې پرېږدي که نه، شاته نه به یو کس ونیسي رابولي مخکې خپل په ځای به ودرېږي او هغې نه پاپله مونځ هغه شروع کړي. او په دې خبرو کې شرم چې کوي هغه کس کوي چې هغه بې شرمه وي، هغه د قیامت شرم ته غاړه ایښي، په دنیا کې شرم ته غاړه نه ږدي. دا ماحول نشته. تاسو وګورئ زموږ په دې معاشره کې چا مونځ مات کړی، ځکه داسې به هېڅوک نه چې هغه نه به هېر شي، هېر شي به ترې نه وي چې زما اودس نشته. په دې لمانځه کې به ورته یاد شي نه چې زما اودس نشته. یا په دې لمانځه کې په دې ډک جومات کې به میاشتو میاشتو داسې څوک را نه شي. ستاسو تپوس کوم راځي، لیکن د شرم د لاسه هغه څه چل کوي. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې طریقه هم ښووله. څه ښکلی دین دی که نه، د دې چل هم ښوولی. که ته شرمېږې نو خپلې پوزې ته څه شی ونیسه، سرما یا څه ټوکې راواخله، هغه پوزې ته ونیسه چې عام خلک محسوس کړي چې د ده په پوزو باندې وینه راماته شوه. څومره د پردې والا دین دی. لیکن په بېلمازه باندې سجده لګول کفر دی. پوهېږې؟ هرم ته موږ شلې ته وکړو. نو زنانه به څه چل کوي په لمانځه کې؟ که څه ضرورت شي نو اواز به نه تېزوي، ځکه چې اواز د دې پرده ده. په لاره باندې ځي، د نارینهو په خوا کې خبرې کول، یو بل سره خبرې کول قطعا حرام دي. زنانه په لاره روانې لاره باندې جرګې کوي، او خصوصا چې سړی وویني په هغه ټایم کې به خبرې کوي، هغه ټایم کې خبرې کوي. دا د شیطان اثر دی چې دوی په دغه ټایم کې کور نه بهر ته وځي، جېبې ته درنده واچوه، بیا خبرې کوي، بیا د نارینهو په مخ کې خبرې کولو، پوزه پټولو ته څه ضرورت شو چې ته خپلې خبرې ښکاره کړې، د خبرو نه پته لګي که نه چې دا څه شی دی. بعضې خو پکې داسې ځان طرف ته توجه چې رالي، ماشومان یو سره هغو ته اوازونه کوي، څه مختلف قسم نخرې کوي، ماشومان په ژړا شي، پته نه چې دوی په ژړا کوي وشو کوي که نه، دا نه څه چلو کې خو چې دا نور خلک ورته وګوري. انتهایی د پردې والا چې الله جل جلاله چې خپه په زور ځمکې له مه راچوه، دې نو نور پاپله د عقل والا ځانه پوه شي چې څومره الله پاک د دې خبرې خیال ساتل دی چې ستا پټ حسن چاته ښکاره نه شي. ولا یضربن، او نه دې وهي بارجلهن، خپې خپلې ځمکې باندې، لیعلم چې ښکاره نه شي ما هغه حسن، ما هغه څه یخفین چې دې پټ کړي من زینتهن د ډول خپلنا. او که تر اوسه زموږ ستاسو نارینهو نه او د زنانو نه په دې باب کې غلطي شي، پردو زنانو ته کتلي، پردو نارینهو ته کتلي، یا دا کوم اصول چې په دې آیت کې بیان شو د هغې موږ خلاف کړي او انسان دې عاجزه دې کړي وي، الله جل جلاله ته هم پته ده چې کړي وي، زنانو نه به ډېرې غلطیانې شي. نو الله پاک په دې ځای کې ټولو ته اتفاقي طور وینا کوي، اعلان کوي، دعوت ورکوي. وتوبوا
إلى الله جميعا توبو باس الله پاک ته ټول چې بیا به څه غلطي نه کوو الکه تاسو توبه ده الله پاک موږ ته دعوت راکړې ده دا الله دعوت قبلو که نه قبلو الکه د پردو زنانو د کتو نه توبه ده که نه ده غږ نه کوي الکه ووایه په زور ووایه ان شاء الله لاس به د پردو زنانو سره نه ملو که زما تر لور د خو لاس به ورسره نه ملو او زنانه هم توبه وباسي ټول په یو ځای باندې وباسي الله زموږ توبه ده بیا به داسې نه کوي خپل حسن به د انسانانو د ګمراه کولو دپاره نه استعمالو خپلې جامې خپل کپړې خپل اواز به د نور انسانانو نارینهو د ګمراه کولو دپاره نه استعمالو ان شاء الله کور د دې خبرو ډېر زیات خیال وساتو الله ته پته وي چې دوی به داسې غلطیانې کړي نو موږ ته درخواست وکړو چې چېرته تاسو داسې ګمراهۍ کې دنیا نه لاړ نه شئ توبه وباسئ الله زموږ توبه ده ته قبول کړي استغفر الله ټول ووایه استغفر الله زنانه هم ووایه استغفر الله وتوبوا إلى الله توبوا وباسئ الله پاک ته جميعا ټول أيها المؤمنون اے مؤمنانو سړو ښځو تاسو په الله ایمان راوړلی د دې ګنده کارونو نه توبه وباسئ لکه موبایل کې به پردې زنانو ته ګورو تاسو ته وایم ټي وي کې به زنانو ته ګورو نه ګورو که ټي وي باندې خبرونه اوري کته ګوره که نه زنانه خبرونه اوري چې چلو کا کته ګوره احتیاط خو کېدی شي په هر صورت کېدی شي لکه څنګه چې زنانه ته براه راست کاته حرام دي دغه شان موبایل کې ټي وي کې په هر ځای کې د کته حرام دي ناجایز دي أيها المؤمنون المؤمنان لعلكم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ الله ستاسو د کامیابۍ لار ګوري چې مسلمانانو ستاسو د کامیابۍ لپاره د دې خبرو نه خلاص شئ